الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما په خیبر پښتونخوا کې د نهم لسم امتحانونه شروع دي، خو په دې امتحانونو کې یو ناخوښه عمل د نقل په شکل کې له همیشه لپاره د کلونو راهیسې را روان دی. خو دا ځل فیصله دا شوې ده چې د دې لعنت نه به په شریکه باندې ځان خلاصو. نو د پیښور بورډ او د مردان بورډ بلکې د کې پی کې چې څومره بورډز دي ټولو شپه ورځ یو کړی ده او دغه ناخوښه عمل خلاف جنګیږي. په دغه سلسله کې د مردان بورډ پرون یو کاروایی کړې ده، په هغې کې یو پرچه لیک شوې ده. نو د هغې تفصیلات موږ سره دا وخت موجود دی د مردان بورډ چیرمین پروفیسر ډاکټر جانزیب صاحب، د هغوی نه اورو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر امتحانونه شروع دي او نقل په دې کې یوه ډېره سنګینه مسله ده او پرون تاسو څه کاروایی کړې ده. نو سر دا راته ووایئ چې دا چېرته کې دا کاروایی تاسو کړې ده، دا پیپر کوم ځای کې لیک شوې ده؟ سنگر صاحب مشکور یم. ډېره مننه سر. داسې شوی و جی سر. چې زمونږ کومه ورنۍ پرچه وه د لسم جماعت اسلامیات، جی سر. دا په 9 بجې شروع شوه. نو په 9 بجې پورې د دې پرچې ذمواري په بورډ باندې وي. ښه جی. که د 9 بجو نه مخکې دا پرچه میډیا ته آوټ شوه یا د خلکو په لاس کې ورغله، نو د هغې زه او زما عمله ذمه دار دي. په 9 بجې باندې دا پرچه موږ حواله کړو سپرنټنډنټ ته. جی سر. موږ سره د مردان بورډ د لاندې چې 136 ایگزامینیشن سنټرز دي چې ټول په سرکاري بلډینګونو کې پلیسډ دي. جی سر. پرایویټ ایگزامینیشن سنټر نشته. په دې چې 136 سنټرز کې موږ سره 1,60,000 سټوډنټس اپیر کېږي. واقعه داسې وشوه چې ما ته د هائی اپس نه رپورټ راغی چې په 4 منټه کم په 10 بجې باندې یو پیپر سکرین شاٹ فوټو اخیستی شوی دی او هغه خلکو ته میلاو شوی دی. مطلب دا دی چې د نقل په خیال باندې دې ته موږ لیک نه وایو. لیک ټیکنیکلی موږ هغه پیپر ته وایو چې د ټایم نه مخکې، یعنی د پیپر د شروع کېدو نه مخکې آوټ شي. دا اکچولی د سپرنټنډنټ نیګلیجنس و. ما سپرنټنډنټ ته ډېر کلیر او لاود انسټرکشنز ورکړي وو چې موبایل فون او چیټینګ مټیریلز نه منم په حال کې پرس کې موبایل فون یو ماشوم سره یا د سپرنټنډنټ نه دا وای انویجلیټر سره د دیوا سپرنټنډنټ ریسپانسیبلی او دا خبره د چیف سیکرټری سے په منټس کې هم لیکل دي چې صرف سپرنټنډنټ په موبایل الاود وي، بل چاته بنئ. نو چې په 4 منټه کم په 10 بجې باندې په حال کې دنه د پرچې نه فوټو اخیستل کېږي. د دې مطلب دا دی چې دا موبایل پر حال کې دنه موجود دی. سر دې کې یو ورکوټ یو منټ سنگر صاحب زه دا خبره پوره کوم. جی سر. نو دا چلو شو چې ما ته فوټو میلاو شو. نو دا زما لپاره ډېر یو لوی چیلنج و چې په 1,60,000 سټوډنټس کې په 236 سنټر کې دا ټریس کم. زه هغې ته کېناستم. د مردان بورډ په تاریخ کې په اول ځل باندې ما هغه سنټر هم ټریس کړو، ما سپرنټنډنټ هم ټریس کړو، ما ماشوم هم ټریس کړو. پرون ما د هغې ریموو کړو د ډیوټۍ نه او د هغې خلاف چې دی نو ما چارج شیټ جمع کړو خپل هائی اپس ته، مطلب ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ ته. دا راته ووایئ چې د سکرین شاټ سپرنټنډنټ اخیستی دی د پیپر نه؟ نه، سپرنټنډنټ نه دی اخیستی. سپرنټنډنټ زه داسې چا باندې الزام هم نه لګوم. ما سپرنټنډنټ ما حال ټریس کړ، سپرنټنډنټ ومنله چې او دا زما حال دی او دا زما سټوډنټ دی او دا چې کومه پرچه آوټ شوې ده دا هم زما پرچه ده. مطلب چې کومه نه فوټو په 10 بجې آوټ شوې ده 4 منټه کم وکې دی. جی سر. زه دا ما ته هیڅ حق نه دی اصل نه زه په چا باندې الزام لګوم. زه خو خپله ډیوټي کوم چونکې هغې خپله ډیوټي نه وکړی شوه. په خپله ډیوټۍ کې هغې نیګلیجنس شو کړو، انفیشنسي یې شو کړه. هلته ما نور عمله ورولېږله او هغې ما فارغ کړو. سر تاسو د موبایل خبره وکړه چې صرف د سپرنټنډنټ ته به موبایل الاود وي په حال کې، خو دا خو مونږ کتلي دي. زه پرون په خپله تللی یم په شب قدر کې ما یو ځای باندې چاپه وهلې ده. نو د دې نور څنګه د پېښور بورډ خبره ده، خو دا خو په عملي توګه باندې ټولو سره د انویجلیټر سره موبایل وي. چې انویجلیټر سره موبایل وي دا انتهایی غیر قانوني کار دی. زه خو د پېښور بورډ نیم ذموار. جی سر. زه د مردان بورډ ذموار یم. زما په بورډ کې که چا سره د سپرنټنډنټ نه علاوه موبایل موجود و، چونکې دا د
عزتمن چیف سیکرټري صاحب انسټرکشنز هم دي، دا زمونږ د سیکرټري ایلیمنټري ایجوکیشن مسعود احمد صاحب انسټرکشنز هم دي، دا زما هم پالیسی ده. نو زه به بالکل د هغې خلاف اکشن اخلم او زه څوک نه معاف کوم په دې کې چې د رولز زمونږ د ټرانسپیرنسي خلاف څوک کوي. اصل کې دا د ګورنمنټ سرورز دي، ګورنمنټ امپلایز دي، د دې فرض جوړیږي چې دې تنخواه اخلي چې د ګورنمنټ پالیسی د ټرانسپیرنسي چې کوم ده چې هغه پرسو کړي. فرض کړئ یو سړی د دې غریب سټیټ نه تنخواه اخلي او د ګورنمنټ د پالیسۍ خلاف چلیږي، نو ډیفینیټلی به ګورنمنټ رولز چې کوم دي نو هغه د هغه خلاف په عمل کې راځي. ټیک ده سر. اوس د دې تاسو خو حالم ټریس کو غزې ته ورسېدلې، نو سم وکړل کم خلک چې په دې کې انوالو وو، کم سنټر په دې کې انوالو دی، د هغې سره څه کاروایي وکړه د هغې خلاف؟ د هغې خلاف دا کاروایي شوه چې په اساس باندې ما سپرنټنډنټ، ډپټي سپرنټنډنټ او 15 انویجلیټرز ریلیو کړه. مطلب ډیوټي مې ته واغسته، واپس صرف ډیوټي مې ته واغسته نه، څنګه څه پوره خبره ته وکړه. جی سر. په هغې باندې ما چارج شیټ جمع کړ هائی اپس ته الانګ وذ پروفس. ښه جی. الانګ وذ پروفس ما جمع کړ چونکې دا خو د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ امپلایز دي او د دې خلاف با کارروایي د دې کمپیټنټ اتھارټي کوي. زه خو صرف ما رپورټ کړ چې را دي چونکې زما سره په ډیوټي یو، دې خپل ډیوټي یا د دې نیګلیجنس او یا انساني کمزوري وا. ډیفینیټلی څنګه چې یو خبره ته بل کوم جی پلیز. دا په اول ځل باندې موږ د امتحانونو د چیټینګ نه پاکو. زه دا ډېر ایډیالیست یم، ما ګریجوال سټیپس بالکل ګریجوال سټیپس ودا سي اخلو چې رو به موږ د خپل قوم په دې خبره پوهیو چې خبره څنګه موږ یو قوم جوړیږو، موږ خپل بچي د مهنت او د همت د سچای په لار باندې ورچو، نو د نقل نه بیړو، کتاب ته د کینو، ټیچر بکار کوي، لایبرری به کولاو. نو را روان 10 کاله بعد به چې کوم زمونږ نسل راوچت شي په کورسو وکینی او په د کوم واګي په پلاس کې اخلي او په ذمہ دارو پوسټونو وکینی، اله به زمونږ داغي اثرات راځي. او بل خبردار چې دی ایگزام ته چې ګوري، زه چیف سیکرټري صاحب هم ډیر مشکور یم، د صوبایي حکومت هم ډیر مشکور یم، د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن هم مشکور یم چې زما مدد کوي. اگر چې دا ډیوټي صاحب زما د بینګ چیرمن مردان بورډ او هغه زما مدد کوي، مسلسل مدد کوي. डी सी صاحب ما سره په لاین، کمشنر صاحب ما سره په لاین، ټول ما سره په لاین دي. موږ دا مشترکه ډیوټي ده چې موږ دا قوم د دې لعنت نه خلاص کو او موږ بچو ته دا لاره وښایو چې ژوند په محنت جوړیږي. ژوند چې کوم دی نو هغه په 2 نمبرۍ، په چیټینګ، په مکر، په فریب باندې نه جوړیږي. سر یو سوال دا کوم چې د سنټر سره څه وکړل، د هغې خلاف څه کاروایي وشوه؟ سنټر خو په دې کې نه انوالوډ. سنټر خو د سرکاري بلډینګ دی، پکې ماشومان ایگزام ورکوي. ماشومان خو زما بچي دي، ټول ماشومان زما بچي دي، که سرکاري دي او که پرایویټ دي. کوم لک چې پیپر دی دغه خلاف واځه کاروایی کوم. د کوم لک چې دا کاروایی شوی دی چې مطلب دا دی زه به اغلم نه کلیرنس مقرر کوم، اب خپل صفایي ماته کوي او بیا به دغه خلاف کاروایی کوم. زه به رولز ته ګورم چې زمونږ کلندر د بورډ سوی دا پیپر کینسل کما، دا ایگزام کینسل کما، پاغه یو کم جوړ کما، سو کما، هغه لپاره به کمیټي جوړوم. ټیک ده سر. یو بل سیزو بینګ یو صحافي ما په فیلډ باندې محسوس کو چې کله مونږ چرته لاړ شو یو ځای کې سروې وکړو د نقل خلاف، نو په دې کمنټس کې مونږ ته خلک کنځلې لیکي. تاسو په پرون یو پریس کانفرنس چلیدلې دی یا تاسو خپل یو پریس ریلیز جاری کړی دی، هغه ما کتو نو د مردان بورډ دغه حواله سره د دې اکټ حواله سره داسې سړي نیگیټیو ریمارکس راتلل، دغه ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ زه به تاسو څه وایم، زه خو 2 سیزونه زه تاسو خپل خبره وکم. څنګه چې ما سره 2 سیزونه دي، یو ما سره کرسۍ دا د سرکار امانت دی، یو زما ساده د الله امانت دی. زه په خپل میشن کې ډېر کلیر یم، ماته یو ذمہواري حواله شوې ده چې کومه او نور زه نه سوشل میډیا ګورم. پرون چې ما دا کلیرنس کوو نو د دې مطلب دا و چې زه دا نه کوم چې زه چا بدنامي وکړم. اکچولی ما چې 136 سنټرز سپرنټنډنټ ته دا میسج ورکو چې بی کیرفل، بی کیرفل، بی کیرفل. زه ویښ یم، زه سنټر ته رسېدی شم. که ستاسو دا خیال وي چې ګنې موږ به پیپر آوټ کو او موږ به د سټیټ د مشینرۍ او د مردان بورډ بدنامي وکړو او موږ به معلوم نشو، نو ما ویل دا ایډیا ستاسو ذهن نه وځي. زه بالکل هر یو ځای ته رسم
زه 24 اور په فیلډ کې اویلیبل یم. زار سنټر ته په خپله ځم، ما کنټرول روم قایم کړی دی. زه د دې نه یو سپرنټنډنټ ته رنګ کوم چې دا پلان کې لکه وګوره د سره نقل دی، هغه جنای وګوره د سره نقل دی، هغه ماشوم وګوره د سره نقل دی، دا انویجلیټر وګوره د ډیوټي نه کوي. نو زه بیسیکلی خپل سیستم صحیح کول غواړم. زه هم چې زه سیستم ان پلیس کما، ما سره د سیستم د صحیح کولو یو آیډیا شته. هغه به زه د خپل های اپس په دغه کې راولم په نوټس کې ان شاء الله. که الله ته منظور وا او ما ته منظوري راکړی شو نو دا قسمه کیسې به زه ونس فارال ختموم چې دا پرچا او شو هغه پرچا او شو دا چلو شو هغه چلو شو. خو که الله مقرر کړه او زه خپل های اپ سپورټ کوم ان شاء الله ما به سپورټ کوي. هغه ډېر زبردست خلک دي. ډېر مننه پروفیسور صاحب، تاسو مصروف وئ، موږ له وخت راکو خادم غواړم خوشاله اوسئ. مننه، شکریہ. کو قدرمنو کتونکو دا موږ سره پروفیسور ډاکټر جانزیب صاحب د مردان بورډ چیرمن دغه پرون چې کوم ناخوخه عمل شوی دی دغه پرچا اوټ شوی دی دغه په حواله موږ لا دغه تفصیلات را سره شریک کړل.